بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم زما دوستانو محترمو. نن په دې ویډیو کې تاسو کته شي د طالبان جاړي ډېر زیات غمګین دي. عزتمندو تاسو کته شي د شیخ ادریس صاحب کم د ناستې ځای چې دی په هغې باندې ورغوټه کیږي او نن یتیمانان شو دا طالبان. دا د دور حدیث طالبان دي. عزتمندو څومره مینه څومره محبت د هغه د ځای سره دوی کوي. عزتمندو په جړا جړا جاړي چې نن کاش شیخ ادریس صاحب موږ ته ناست وی او موږ ته یې درس راکړی. خو زما محترمو نن شیخ ادریس صاحب شهید شو او طالبان ایتر بیتر ګرځي اخوا دیخوا ګرځي او خپل شیخ صاحب نه ویني. عزتمندو نننۍ ویډیو مقصد زموږ دا دی کومو ظالمانو چې شیخ ادریس په بې دردۍ سره شهید کو، ان شاء الله تعالی په روز محشر په ورځ باندې به د دې حساب کتاب الله رب العزت اخلي. لیکن اوس چې کوم موجوده صورتحال دی په دې صورتحال کې زما حکومت ته ادارو ته د اپیل دی چې د دا ظالمان د جابران کوم خلکو چې دا شیخ صاحب شهید کو هغه کسان دې ونیسي، هغوی ته دې عبرتناکه سزا ورکړي چې آینده بیا د علماو خلاف څوک چې دی دغه شان نه راپاسي. او زما محترمو شیخ ادریس صاحب داسې هستي وه چې ټول پاکستان پې منور و، هر ځای ته به هغه بیان لتلو او همیشه به د امن او د صلح خبره کوله. چېرته به هم د هغه د خولې نه تاسو بې امنه خبره نه یې اورېدلي. او اوس چې دی په سوشل میډیا باندې یو څو خنزیران به ورته زه ویم چې هغوی ځکه چې هغوی مسلمانان نشي کېدی، ځکه چې هغوی د علماو تصویرانو پسې چې نو هغه تصویران سرونه به یې ټیکټ کول، په خرو سپو پسې به یې لګول. دغه د خنزیرانو هم بدتر خلک دی. الله دې په خپل ګریب کې دا خلک ونیسي. او عزتمندو شیخ صاحب نن لاړو، طالبان ډېر زیات خفه دي. تاسو لیدی شئ په دې ویډیو کې مخامخ ډېر زیات خفه دي، ډېر زیات غمګینه دي. او طالبان یوازې نه بلکې پوره پاکستان کې چې څومره هم د شیخ صاحب شاګردان دي یا چې د عام علما کرام دي، که شاګرد یې هم نه خو چې علما دي، خو هغوی ته ډېر زیات درد او تکلیف میلاو شو. نن الله رب العزت دې د شیخ ادریس صاحب شهادت قبول کړي او الله دې دغه ظالمان تباه و برباد کړي. عزتمندو نن زه په خپله باندې ډېر زیات خفه یم او په الله یقین وکړه چې نن ټوله ورځ چې دی ما ته ډېر زیات تکلیف میلاو شو او څه ویلی نه شم، خو بس یو څو خبرې مې ستاسو مخې ته وړاندې کړلې. عزتمندو انشاءالله تعالی د دې علماو د شهادت په الله رب العزت قبلی او انشاءالله تعالی په ورځ محشر په ورځ باندې به د دې بدله د دغې خبیثانو نه د دغې ذلیل او رسوا خلکو نه به انشاءالله الله رب العزت اخلي. ورځ د قیامت را روانه ده او ان شاء الله تعالی د دې به دغه صورت حالي چې دا به د سپو او د کترو په شان بچی دی الله رب العزت په جهنم کې راکاږي. واخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمین. الله رب العزت د شیخ ادریس صاحب شهادت قبول کی. الله دې موږ ټول ته څومره طلبا دي علما دي هغو ته الله صبر جمیل نصیب کړي او د هغوی کور والي چې څومره دي الله رب العزت هغوی ته هم صبر ورکړي او الله رب العزت د هغه غزګې نه ورکړي. الله رب العزت داسې نور علما پیدا کړي چې د هغه غزې ونیسي. جزاکم